الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي چې کوم سړی د سحر او ماښام هر څیز پسې وایا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا وذل وای دته به د رضی یو ضرر نه پیښیږي په خوراک کې اسکاک کې هر قسم بیماری الله تعالی به تنه بچ ساتي چې د شپې وای ماښام وای وذله کومه بیماری په کوم څیز باندې شوف کو الله به دې ښه کوي د بیمارو علاج دا دی حفاظت د پاره دا وایي ځان سره حسبي الله لا اله الا هو دا وایي او بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم دا ځان سره وایي نور خويندو ته مو هم تاسو ته مو هم لویو ته وړو ته ټولو ته هم دا ځان سره وایي بل د فتنو نه یریږو ډېر لوی فتنې را روانې دي فتنه د دجال کافر ساحر رسول پاک ذکر کړه نو بیا رسول پاک وایي که زه موجود یم زه به ستاسو د غاړې جواب کوم که زه نه یم په څه به بچ کېږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي یو حدیث کې چې څوک د صورت کاف لس آیاتونه وایي د رشدا پورې الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب تا رشدا پورې دا لس آیاتونه وایي دی به د فتنې د دجال نه الله محفوظ ساتي نو دا وایي دا زده کوي دویم حدیث شریف کې وایي څوک د جمعې پر ورځ صورت کاف دا وایي هر جمعه باندې دا مسلمان به الله د فتنې د دجال نه محفوظ ساتي خدای دې مونږه تاسو ټول محفوظ وساتي ښځې نر واړه لوی دا وایي نو الله دې تاسو له موږ له توفیق راکړي تاسو دا بچي به ختم کړئ په دې کې اخیری صورت دو صورتونه په لري دا پکې وایي کنه ټول له ورځي قل هو الله احد الله الصمد دا الله وحدانیت د پیغمبر رسالت او په فرق باطله باندې رد شو چې فرق يهود نصارا مشرکان تمام فرقې اگر رد وکړه په هغې باندې دا الله وحدانیت دا مختصر څلور آیات دي دا صورت کې څوک درې ځله ووایي الله تعالی د ده په عملنامه کې د قرآن شریف د ختم ثواب لیکي نو دا ځان سره وایي درې ځله باندې د ختم ثواب دویم حدیث شریف کې راځي چا لس ځله ووایي جنت کې ولا الله بنګله جوړوي بنګله ډېره ګرانه ده رونو دلته دا خلک بنګلې جوړوي سپېمې وبهیږي او چې لس ځله باندې تا د تیاره بنګله ملاویږي کومه بنګله لا عین رأت ولا اذن سمعت نه سترګو لیدلې ده نه غوږو د هغې بیان اورېدلی دی یو حدیث کې راغلي دي موږ هغې نه استدلال کوو چې یو دیوال به 80 میله 80 میله په پخو میلونو صوابی او پېښور 80 میله دی دا یو دیوال دوی مې نه دی ویلی دا یو بنګله ده الله دې تاسو نو حضرت عمر رضی الله تعالی سوال وکړو یا رسول الله زموږ خو به ډېرې بنګلې وي په جنت کې ډېرې بنګلې به جنت کې په سوونو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د الله رحمت او سعه دی جنت تنګېږي نه جنت نه تنګېږي یو مسلمان لبا څومره جیداد ورکوي دلته تاسو په جیداد نه مړېږئ د دنیا په لس عمره د دې دنیا په لس عمره به یو مؤمن جنتي له جیداد ملاویږي نو خوشحاله به یې که نه د دنیا دا جیداد په سړی یا به 200 اجري به یا به 1000 اجري به یا به 15000 اجري به دا پرېږده یو مؤمن لبا د دنیا په لس عمره جیداد ورکوي او ځان سره لا اله الا الله خو لږ توجه سره په دې لا اله کې به څه کې تمام ځان جهان هر څه به فنا کې لا اله نشته دی بې د الله نه هېڅ الا الله بې د الله نه ځان به هم نفي کي جهان به هم نفي کي الله به کامیابې چې موږ هم عارضي یو دنیا هم عارضي ده ژوند هم عارضي دی زمونږ راتلل هم عارضي دی یو الله څخه به ځو لا اله الا الله لا اله معبود لا اله موجود لا اله لائق لا اله نشته د اله معبود موجود لایق د عبادت الا الله غیر الله نه یو الله تکي په معنی ځان پوهه کوي مقصد دا دی ځان بال بچ دنیا هر څه به نفي کوي اس نشته الا الله بيد الله ويبقى وجه ربك
ذی الجلال والاکرام. یو ذات ربی و پاتې شي، نور به هر څه فنا شي، نور ختم به شي، موږ به هم ختم شو، دنیا به هم ختم شي. لا ترى فیها عوجا ولا امتا. د ځمکې هیئت به بدل شي او دا به نه ختمېږي. څه به نه ختمېږي؟ لا اله الا الله. دا نه ختم. سلیمان علیه السلام ته په هوا تخ باندې ناست یو زمیندار یې کوله، داسې ورته وکتل، تعجب یې وله ورکړ. هغه دې خویانو له ډز ورکړ، داسې دا زمیندار داسې ټک ورکړي یې ویله، ویدرېول. چې ویدرول داسې کتل، سلیمان علیه السلام ته باد خبره وړه چې دا سړی ډېر لوی تعجب کوي او وایي چې څه لوی شان وله الله ورکړی دی. سلیمان علیه السلام هوا ته تخت وي دلته کوز شه دې زمیندار څخه چې کوز شو، ورته وي تاسو دومره تعجب کو بره ګورئ او تعجب کوي. وی هسې چې دې ته مې کتل چې څه لوی شان دله الله درکړی دی، څه لوی مقام دله الله درکړی دی. سلیمان علیه السلام ورته وایي ستا یو ځل دا کلمه چې لا اله الا الله او داود خلیفة الله، هغه وخت کلمه دا وه، کلمه هغه ده خو پیغمبر وخت په وخت بدلیږي. وی داود لا اله الا الله او داود خلیفة الله، وی دا تا یو ځل وي؟ وی وی د سلیمان بادشاهي به ختمه شي خو د دې کلمې اجر او ثواب نه ختمېږي. نورونو تاسو ځان سره لا اله الا الله دا وایئ. زه دې خویندو ته بوام، تاسو ته م وایم دا وایئ. او دویم درته دا وایم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله ډېر وایئ. ټول موږ ګناهګار یو، کمې زیاتې نقصانونه رانه کېږي، ګناهګار یو چې الله په موږ تاسو باندې رحم وکړي. نو استغفر الله ډېر وایئ. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ځان سره ډېر وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو مسلمان چې د دوو کافرو نه په جهاد کې وتښتېده، دا یو مسلمان وتښتېد د دوو کافرو نه، دا مسلمان جهنمي دی. دا مسلمان څه دی؟ جهنمي دی. خو که د درې ځله ووایي دا یستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، الله د جهنم دفه کټ کړي او جنت ته یې بوځي. نو دا ځان سره وایئ. او دې کې دوه فایدې دي وروڼو. سلو ځلونه یې کموي ما سیوا چې تاسو څومره وایئ. زه به تاسو د دې زمانې دپاره ووایم. زه یې خپله ما ته د خپل قبلګاه رحمت الله علیه نه اجازت دا دی چې کله د پیسو تاجت وي نو زور وایه، زور وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. حي القيوم وایئ ښه، نو پیسې به دله راځي. چې پیښ وایي نو دننه حالات به دې ښه کېږي. نو زما کله حاجت وي نو زه زور شروع کړم نو یو کس پیسې راغلي. نو تاسو ته هم دا وایم، ځکه پټو مې ځکه نه خدای به رانه تپوس کوي. نو تاسو ته دا وایم چې کله هم پیسو ته حاجت وي نو زور وایئ ښه. چې کله حال خرابېږي، شوبې یا شکونه راځي نو بیا پیښ وایئ او تجربه پې ته. نو ما ورته ویل زور کې څه چل دی؟ وي دې زر کې دا زر فضله دی، مال فضله دی، دې سړي له به الله مال ورکوي. وی ته ترکیب پرېږده، وی ما زورم فضله دی او مالو فضله دی، دې سړي له به خدای مال ورکوي او دفار وایي الله به یې د عذاب نه بچ ساتي. نو استغفر الله وایي. زما پې تجربه ده، ازمیښ مې دی پې تاسو ته هم وایم. زما وروڼه یې ښه، الله تعالی دې مونږ تاسو له استقامت راکړي، الله دې مونږ کلک ساتي، خدای دې مونږ له د استغفار د وینا توفیق درکړي. هغه چې مولانا صاحب تاسو ته ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، امام ترمذی ورسره روایت یې یاد کړی دی وبحمده استغفر الله. دا امام ترمذی راوړی دی، دا ورسره وایي سیوا کوي وبحمده استغفر الله. نور علی نور، د ده نه په نیکۍ کې به څوک ني. رسول پاک وایي چې په دریاب څومره زږ وي زږ او دا سل ځله وایي الله به ورته هغه معاف کړي. نو چې یو سړی 200 ځله وایي نو معاف کېږي او که نه؟ الله دې موږ ته ټول ګناهونه معاف کړي، پردي حق نه دې الله موږ وساتي. نو یو ورونو استغفر الله ډېر وایي، اقول هو الله احد ډېر وایي. په لفظ ځله باندې جنت کې بنګله. او بل حدیث شریف دریم کې راځي څوک چې دا صورت د ورځې 100 ځله وایي الله به ورته د 500 کالو ګناهونه وبخي. دا درې حدیث نور حدیث ډېر دي. بله فایده درته وایم، مړه کې به دې نور پیدا کېږي، په قبر کې به دې رڼا وي، په رڼا باندې به جنت ته ځې ښه. تیاره به نه ویني. ګوره دا یاد ساتئ، موږ دومره خارې پې واچولې د ده به څه علي، تیاره به نه، دا قرآن رڼا ده.
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. په قرآن هغه چې ما نازل کړی قرآن نور دی چې څوک یې وایي د ده پړه کې به نوري قبر کې به نوري په نور باندې به جنت ته رواني. نو دا بچي ستاسو دا خو قرآن یې ووی اوس دی الله ستاسو ټولو شوق قرآن ته پیدا کړي چې لویم قرآن وایي چې ټانګه کې دی لارۍ کې دی موټر کې دی ځان سره قل والله احد وایي استغفر الله وایي او لا اله الا الله وایي. وروڼو دا ژوند تېر شه نو راسې ژوند فضول دی او لا اله الا الله وایي. لږو دې علماو څخه صوفیه کرامو څخه اولیاو څخه راځئ چې څه چل درته وښیي که نه تاسو نه خو ژوند هسې تېر شه وایي پټکه پټ په شکل سپین راغی خورې رپودین راغی هسې ګرځئ را ګرځئ یقین ساته لارې م تنګې کړي دي لارم خرابې کړي دي او ژوند هم تباه کړ. خدای دې زمونږ ستاسو ژوند قیمتي کړي که دا ژوند قیمتي کوي او دی اوچتوي نو راشي سنبالې کوي په قرآن سره په ذکر سره په تصوف سره راشي لا اله الا الله کې زور ورکوي لا او دا وایي. او بل وروڼو یو حصه د ژوند کې هر وخت چې هغه ستا اختیار دی چې درود شریف مه قضا کوي درود شریف وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځکه رسول پاک وایي څوک چې په ما یو ځل درود شریف وایي الله پې څو رحمت نازلوي لس رحمته. نو الله دې موږ تاسو په رحمت کې ساتي. نو درود شریف وایي او استغفار وایي قل هو الله احد وایي او دا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا خو آسان دی وضل سار وایا وضل مقام وایا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. د دې دومره زور دی مرضونه نه ټینګېږي چینیانو باندې خدای داسې مرض راوستو علاج یې نشي او موږ څخه علاج ته دی کوم قسم جراثیم چې دي هغه به مړوي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ته دا وایه چې یو سړی ډېر بیمار وي هغه وایي د علاج یې نشته دی هېڅ د علاج یې نشته دی نو زه درته علاج ښیم. یو څلوېښت ځله صورت فاتحه وایئ هغه له اوبه دم یا دم پې اچوي چې کومه بیماري الله به یې ښه کوي. یو ځل صورت رحمان وایئ الله به ټولې بیمارۍ ښه کوي. الله دې تاسو موږ له توفیق راکړي د قرآن محبت شوق مینه د الله زموږ ستاسو پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ارشاد کوي بهترین سړی څوک دی اشراف امتی حملت القرآن. بهترین د امت زمانه حاملان قرآن دي چې چاله قرآن ورځي. خدای دې دا بچي بهترین کړي تاسو دې الله بهترین کړي. الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي. دا ما چې تاسو ته کومې وظیفې درکړې په دې دې خدای د مرګه پورې عمل نصیب کړه. الله دې زموږ ژبې په دې جاري وساتي. الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي.